حدیث مبارک کې راځي چې د قیامت پر ورځ به یو بنده د الله تبارک و تعالی مخ ته حاضر کړي شي او بدرول شي او هغه ته به د عملنامه دا ورکړي شي. دی به خپل عملنامه کې وګوري ډېر زیات ګناهونه به دې کې لیکلي شوي. دی به وایي چې الله دا ګناهونه هم ما نه دي کړي، دې کې چې دا کم ګناهونه درج دي دا ګناهونه ما نه دي کړي. دی به انکار وکړي. الله رب کریم به ورته فرمایي زه ګواهان لرم، شاهدان لرم، په تا باندې به ګواهي درکړي دا ګناهونه ټول ستا دي. دی به ښي طرف ته وګوري، ګس طرف ته به وګوري، ګواهان به نه وي، شاهدان به نه وي. نو الله رب کریم ته وفرمایي یا اله العالمین کم دي هغه ګواهان شاهدان چې په ما باندې ګواهي دا ورکړي. الله تبارک و تعالی بر د انسان د اعضاو ته اندامونو ته حکم ورکړي، په د باندې ګواهي دا ورکړي. غوږونه به وایي ربه موږ اورېدل کړي دي، موږ اورېدلي دي هغه څه د څه اورېدل چې تاسو حرام ګرځولي د انسان دپاره. سترګې به وایي ربه موږ لیدلي دي هغه څه هم لیدلي دي چې هغې ته کتل تا حرام کړي په انسان باندې. لاس به وایي ربه موږ حرام نیولي، لاس به وایي ربه موږ حرام نیولي دي، هغه څه هم نیولي دي چې تا هغې ته د هغې نیول تا چې کوم دی حرام دا ګرځولو. نو او خپې به وایي ربه موږ تلل کړي وو هغه ځایونو ته، هغې مجالسو ته چې هلته تلل ته حرام کړي د مؤمن مسلمان دپاره. کله چې غوږونه، سترګې، لاس، خپې د انسان خلاف ګواهي ورکړي دی به حیران شي. رب به فیصله وکړي دی جهنم ته بوځئ، دا جهنم مستحق دی. کله چې دی روان کی نو د سترګو د بڼو نه یې ویښته به د خبرو اجازه د الله نه وغواړي. رب ته به وایي ربه ما ته اجازه راکړه، رب به ورته د خبرو کولو اجازه دا ورکړي. د بڼو نه یې ویښته دا به وایي ربه تا نه دي ویلي چې څوک زما د ير نه یو باڼه په اوښکو باندې لون کي هغه ته به زه د جهنم د اور نه خلاصې او نجات دا ورکوم. الله رب کریم به ورته وفرمایي ولې مې نه ویلي؟ د سترګو را باڼه به وایي ربه زه اقرار کوم په دې خبره باندې چې زه د انسان په اوښکه باندې لون شوی یم، هغه اوښکه چې ستا د خوف او د یرې د وجې نه د انسان د سترګې نه راوتې ده په ما باندې پرېوتې ده، زه په هغې باندې لون شوی یم. الله تبارک وتعالی به امر وکړي د جنت ته بوځئ. یو منادي به اعلان وکړي، یو اواز کوونکی به اواز وکړي چې د یو ویښته د لونوالي په وجه باندې جنت ته لاړ دی، یو ویښته د لونوالي په وجه باندې جنت ته چې کوم دی دا انسان لاړ. عزتمند الله تبارک وتعالی د انسان سره د خیر، د عافیت او د کرم معامله کوي. د یو ویښته په لونوالي په وجه به الله تبارک وتعالی دا انسان چې کوم دی دا جنت ته داخلي. یوواري ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول الله مبارک نه تپوس وکړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي ستاسو په امت کې څوک داسې شته دی چې هغه بې حساب او بې کتابه جنت ته داخل شي؟ رسول الله مبارک ورته وفرمیل او جی زما په امت کې داسې کس شته چې هغه بغیر حساب او کتابه الله تبارک وتعالی جنت ته داخل کړي. ام المؤمنین تپوس کوي هغه څوک دي؟ رسول الله مبارک ورته وفرمایل هغه څوک چې خپل ګناهونه یادوي او په هغې باندې جاړي، پښیمانه یې فی، نادم وي فی چې ما د رب ولې نافرماني کړې ده. خپل ګناهونه یادوي، په هغې باندې اقرار کوي او په هغې باندې څه کوي؟ جړه ادا کوي. دا داسې خلک دي چې الله تبارک وتعالی به بغیر حساب و کتابه جنت ته داخل کړي. کعب احبار رضی الله تعالی عنه فرمایي چې په هغه ذات مې قسم وي د چا په قبضه کې چې زما روح او زما ساه ده، که زه د الله رب کریم د یرې نه وجاړم او اوښکې زما په دې ننګو باندې وبهیږي، دا ماته د دې نه زیاته خوښه ده چې د غر برابر سره زر چې کوم دی دا څه کمه دا صدقه کمه. عزتمند دومره الله ته د انسان دا اوښکې دا محبوبې دي او الله تبارک وتعالی دغه اوښکې د انسان د ګناهونو کفاره ګرځوي، د انسان د فار جهنم نه د خلاصي او د نجات ذریعه ګرځوي چې موږ او تاسو عزتمندو خپل رب د یادو، خپل ګناهونه یادو، د هغې اقرار کوو
او د خپلو سترګو نه چې کوم دی اوښکې راتویو یقیني دغه اوښکې به لا ځمکې ته نه وي رسېدلي چې رب به ما ورته عفو کړي، رب به زما او ستا ګناهونه